لہذا سجدہ اکرامن تعظیمن تحیتن عبادتن دا اللہ نہ بغیر بل چاہتا حرام و ناجائز دا پا سلام کی او کو پا کلام کی خواہ وس خلق تعظیمن یا اکرامن یا تحیتن سجدہ کی لکا سلامو کیو بیاوتا آغا پورا استیلام کی دا اندوانو پشان آغا رام رامو تا کیو پورا چلی نو اندوان خواہ سے اندوان دی خو زمون مسلمانان چې کلا سلام کوي او غاړه میلاوي نو چې سلام وکړي داسې میلاو شي دا غټ خلک بیا لږ دیسي چې دا سر ورسره ټیټ دا هغه اکرامن دی چې د سړي اکرام کوي تعظیم یې کوي نو دا سر ورسره لږ ور ټیټ کړي لږ را شاته شي او په سینه باندې لاس کړي او لږ سر کته کړي دا درې غټو خلکو کاري چې دا کوي یو سجده د پاره دو عبادتي چې په ځمکه باندې تندې ولګی پوزه ولګی سجده یو داره چې صرف ورښکته شي لکه رکو شکل ته دا سلام کې چې کوم کېږي سر لږ ټیټ کي یو دا ده دویم د پاره د اکرام دا ده چې ته د سړي په خپو باندې پرېوځې هلکه وي په خپو به مې پرېوځي نو دا دې په خاوره باندې پرېوته او تندې ولګه خو د پاره د اکرام نو دې دوو کې فقها ویلي دي چې دا ړومبي والا چې دی دا یې مکروه تحریمي کار وکړو حرام یې وکړو دا چې صرف سر یې کته کو دا دویم چې وکړو نو بعض ویلي چې دا سړی کافر دی چې دا اکرامن یې په ځمکه تندې ولګاو او بعض وایي چې نه خیر دی کافر کوی مه دی که ورسره ګزاره وکړئ عبادت یې وله نه دی کړی درېیمه سجده د پاره د عبادت ته چې هغه په ځمکه باندې خلک لګوي او په اصطلاح د شریعت کې سجده څه ته ویلی کېږي تندې لګول په ځمکه باندې د پاره د عبادت الله ته دا سجده ده نو د دې آیات په تفسیر کې قول د نسخ ښکاره لیکلی شوی چې دا خبره منسوخ ده امام شربینی تفسیر شربینی کې وایي فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والکلام کله چې راغی اسلام چې کله راغی او دین راغی نو بطل ذالک بالسلام والکلام دا په سلام کې دا باطل شو په کلام په خبرو کې پاسیده ده باطل ده تفسیر حازن هم داسې عبارت ذکر کړی لکه امام شربینی ذکر کړی تفسیر نصفی کې حنفی صاحب وایي چې کانا سجود التحیت جائزا دا